अस्सलाम वालेकुम। زه هومیوپیتک ډاکټر رفیق محمد افریدي نن چې کوم مونږ ډیزیز باندې خبره کول غواړو یا کوم ټاپک باندې زه خبره ضروری ګڼل غواړم هغه د جی سی ټی ایس کارپل ټنل سینډروم ان سمپل ورډز لسونو کلیانی خوږیږي یا یو کلی یا بعض ټیم کې دواړه په دې کې میل ته هم دا مسله کېدای شي فیمیل ته وي خو زیاده تر فیمیل ته کېږي میل ته ډېر کم کېږي ولی کېږي میل اکثر چې کوم خلک داسې کار کوي چې په هغې کې زیاده تر د هغوی فرض کې ټایپنګ کوي یا دې نه علاوه زیاده تر د هغوی د ریسټ جوینټ چې کوم دی دې استعمال ډېر زیات وي نو داسې میل ته هم دا مسله کېدای شي فیمیل ته د دې رشو یا د دې تکلیف زیاتوالی په دې وجه باندې دی چې هغوی چونکې کوکینګ ډېر زیات کوي نو په هغې وجه باندې دوی د ریسټ جوینټ یا د کلی که چې کوم جوړ دی دا چې کوم جوړ دی د دې استعمال ډېر زیات کېږي په دې وجه باندې زیاده تر فیمیل ته دا مسله کېږي په دې کې د میډین چې کوم نرف دی هغه کمپریس شي او د دې کمپریشن په وجه باندې دوی کله دا ګوتم خوږیږي کټه ګوته دې سره ریلیټډ چې کوم د دوه فنګرز دي دې ته درد ریډیټ کېږي نمنس مطلب میږي کېږي سنسیشن هغوی ته نه کېږي اوس علاج معالجې حوالې سره سبق ایلوپیتک پوینټ اف ویو سره دې ته پین کیلر ورکول کېږي که ټیک نشي بیا دې کې سټیرایډ انجکشن سیکنډلی هغوی ته ولګېږي تھرډ چې کوم د فزیوتراپي هم د دې کېږي 4 نمبر باندې په ایلوپیتک پوینټ اف ویو سره که د درې پروسیجر سره ټیک نشي یعنی میډیکیشن سره سټیرایډ انجکشنو سره یا فزیوتراپي سره پیشنټ ټیک نشي نو 4 چې کوم د 4 نمبر باندې دوی ته اکثر داسې قسم پیشنټ ته د سرجري مشوره ورکول کېږي اکثر مریضان په دې کې ټیک شي خو موږ ته چې څومره پیشنټ راځي نو خلکو سټیرایډ هم لګولي پین کیلر هم خوري بعضې پیشنټ سرجري هم کړي وي ډېر پکې ټیکم شي خو ډېر زیات پیشنټ راځي چې هغوی ته ریکرنسي یعنی ریکرنټلی دوباره دا مسله کریټ شي بینګ ا هومیوپیتک ډاکټر کارپل ټنل سینډروم یا کلی چې کومه خوږیږي د خوشخبری خبره دا ده چې په دې کې هومیوپیتک موږ څنګه په مریض ته علاج شروع کړو په یو ورځ په 2 ورځو کې د مریض چې کوم درد دی یا پین دی هغه کمپلیټلی ختم شي یعنی مریض کمفرټ شي هغه ته نه فیل کېږي چې ماته کلی کې درد دی یا زما ګوتو کې درد دی یا ګوتې نمنس کوي همدا میډیسن مونږ مریض ته 1 منث 2 منث یعنی که اکیوټ پیشنټ وي د 100 میاشتو نه دا مسله وي نو یو میاشت مونږ مریض ته دوایي جاري ورکو هغې سره ټیک شي که کرانیک پیشنټ وي نو ودن 2 منث مریض کمپلیټلی ټیک کېږي د ویډیو کولو مقصد دا دی چې دا مسله یا دا ډیزیز یا د کلی چې کم درد دی کارپل ټنل سینډروم دا ایشو فیمیل ته ډېره زیاته ده هغوی ډېر زیات پریشان دي او د دې تکلیف دی عمل نه تیریږي بعضې مریضان ټیک شي بعضې مریضان ټیک نشي نو په دې وجه باندې ما په دې موضوع باندې یا په دې بیمارۍ باندې کارپل ټنل سینډروم چې کوم دی لږ دا خبره کول ضروري وغوښتل چې الحمدلله د هومیوپیتک طریقه علاج سره ډېر په کم وخت کې ډېر په لږ وخت کې دا ډیزیز یا د کارپل ټنل سینډروم یا د کلی چې کم درد دی ډېر په کم وخت کې د هومیوپیتک علاج سره مستقل طور دا مسله ټیک کېدی شي